زما قسم په خدای که نه چې زما د پرونه داسې دا مرې ناستې دي د بېګا داسې په جړا جړا باندې رضي بس د خدای او دې چولې ته وګوره مزه شرموه مموږ شرموه لږ دې ګریمان کې وګوره زه ستا خور یم چې ته ما په میډیا باندې شرمې مه کوه رضي داسې د کیوټ مانو په نوم شهرت لرونکي د دې ټیک ټاکرې په مخ د بېبسۍ دا سورې او په سترګو کې د فریاد دا ډکې اوښکې د خپلې خور د دې تور جواب نشي ورکولی. ما خور چې کوم د ما سره ډېر ظلم زیاتې وکړلو زما ویډیوز بیا هغې اپلوډ کړله زما د خپل خاوند سره ویډیو وه د هغې د لور تصویران چې کوم دي د سعودي کس دي هغه وله په ټیک ټاک باندې شیر کړي وو د هغه نه یې د هغه تپوس وکړي شي زما نه دې نه کېږي ما ولې نه دي شیر کړي زه بې ګناه یم زما دې کې هېڅ غلطي ګناه نشته دي ثبوت هم شته خو که نشته نو د دواړو خویندو په یو بل باندې اعتماد نشته. زما خور زه بې ګناه رانیولې یم او هغې په ما باندې دا دعوه کړې چې دا زما خور دا تصویران شیر کړي دي نو بالکل هغه دې دا په ما باندې ثبوت کړي ما ته هغې سره هېڅ قسم ګواه نشته او د هغې ما سره بالکل ثبوتونه پراته دي هغې صرف تشه خوله ګواه ده بس. د یو پلار ابۍ راوړې خویندې دې حد ته رارسېدو په شا څه داسې محرکات دي؟ په ټیک ټاک د شهرت تنده ماتول د بېبسۍ نوغې ایستلو له ښه ډېرې پیسې ګټلو لپاره د ټیک ټاک لاره خپلول یا څه بل څه. دا حقیقت هم د دې دواړو خویندو په زړه کې خوندي پروت دی خو اوس هم ستلي راغلي نه دي. ښه حال یې خپل منځ کې سوله ده. که نه وي نو بیا د خپل صادره خپې ایستلو والا همیشه د بل خپې نه خپلې خپې ماتې وروړي. لطیف الله داودزی خبریال پېښور. Thank you.